أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 102 د دینه مخکې د صلات سفر ذکر وشو. اوس دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د صلات الخوف ذکر کوي چې کله په میدان جنگ کې پتا سو باندې ویروي د دشمن نه نو تاسو به څنګه مونږ کوئ. د حدیبیه په مقام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت سفر کې او 2 رکعات مونږ د حدیبیه په مقام باندې وکړو چې کله مونږ وکړو خالد ابن ولید رضی الله عنه لا اسلام نو راوړی لا مسلمان شوی نو د کافرانو د طرف ولاړو چې څنګه نبی علیه السلام مونږ وکړو. نبی علیه السلام او صحابه په مونږ باندې ولیدل چې نبی علیه السلام صحابه ته 2 رکعات د سفر مونږ وکړو. نو خالد ابن ولید خلا مسلمان وونه د کافرانو طرف نو د افسوس کوي افسوس زمونږ نه ډیر لوی غلطي وشوله چې دا مسلمانان په سجده کې ټول پراته وي ورغلي وي او د ټولو نو په سجده کې سرونه کټ کړي وي نو الهغه صوت خو بشو او جنگ به مو ګټل ټول به مسلمانان مو شهیدان کړي. خالد ابن ولید رضی الله عنه دا افسوس وکړو چې کاش لوی غلطي زمونږ نه وشوله چې دا مسلمانان په حالت ته مونږ کې وي سجدې لته وي او مونږ په ورغلي وي او د ټولو نو سرونه کټ کړي وي نو ټول مسلمانان مو شهیدان کړي او کاتب مو ورنه غوسه کړي. خو بیا وی خیر دی به بل مونږ به د راشي چې د مونږ وخت په بکې راشي دی به مونږ باندې ودرېږي چې څنګه دی په سجده باندې پریوزي مونږ به ټول ورشو او په تورو به د ټولو نه په حالت ته سجده کې سرونه کټ کو. جبرئیل علیه السلام په دغه ټیم کې راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلات خوف حکم راوړ چې په میدان جنگ کې تاسو نه د دشمن د طرف نه تاسو نه ویروي نو بیا به مونږ څنګه کوي. نو هغه چل ورته الله پاک جل جلاله په دې آیاتونو کې خودلې چې طریقې دا ده چې یو ډله به په امام پسې ودرېږي 2 ډلې بشي یو ډله به امام پسې مثال په تور خودي په حالت سفر کې نو بیا خو سایو رکعاتي زموږ 2 رکعات دي او کنه په مقام باندې وي او جهاد جوړ شي نو په دغه صورت کې بیا دي 3 رکعات مونږ کی خو چې په حالت سفر کې وي نو طریقې دا ده چې امام پسې به یو ډله ودرېږي د مونږ نیت بوتړي یو ډله به اسلحه راواخلي د دشمن مقابله ته به ودرېږي د دشمن حفاظت لپاره چې اسینه دی په حالت مونږ کې دشمن پیران شي نو دی بس په اسلحه په لاس باندې ولاړ وي د دشمن نه به حفاظت کوي د خپل ملګرو او د خپل ځانونو. یو ډله به راشي امام پسې به نیت وتړي نو چې کله امام یو رکعت وکي سجدي وکي دواړه امام د دویم رکعت لپاره پاسي نو دا کوم ډله چې د امام سره یو رکعت کړي دی خپل وسلې راوالي خبرې بنه کوي سلام بنه جرباسي خپل وسلې براو راوالي او را بشي کافرانو ته مخامخ ودرېږي خو قتال بنه کوي جنگ بنه کوي زه قتال پکې وکړو بیا موږ ماتېږي ګناه پې نشته دی
خو حتی تر اوسه به دوی د خپل طرفه قتال نه کي خو که هغوی پرې راغله نو بیا خو مجبوري ده نو بیا به صرف دومره وشي چې مونځ به مات شي چې قتال یې وکړي چې قتال یې نه دی کړی نو دوی په حالت ته مونځ کې دي نو یوې ډلې یو رکعت د امام سره وکړو دا لړه ودرېدله د دشمن مقابلې ته د دشمن حفاظت ته د خپلو ملګرو د خپل ځان حفاظت کوي دا دویمه ډله چې کومه ړومبی دا به راشي امام پسې به امام سره په دویم رکعت کې شریک شي نو دا دویمه ډله به هم د امام سره یو رکعت وکړي یو ډله به مخکې وکړي یو رکعت هغه به لړ شي سلام به نه جرباسي دقه شانتې به خپلې وسلې به ځان سره روانې مخامخ به دشمن ته ودرېږي دویمه ډله به راشي نو د امام سره به دویم رکعت لکه مثال په طور یوې ډلې سره یو رکعت وکړو دواړه سجدې وکړلې د دویم رکعت لپاره امام ودرېدو نو چې څنګه د دویم رکعت نو دی به د ړومبۍ ډله به د دویم رکعت لپاره نه ودرېږي دوی به خپلې اصلې راوالي وسلې او دوی به لړ شي دشمن ته به ودرېږي هغه دویمه ډله به راشي د امام سره په دویم رکعت کې شریکه شي نو دا دویمه ډله به ورسره هم یو رکعت وکړي د امام سره نو امام به سلام اجر باسي دا دویمه ډله بیا سلام نه جر باسي امام به سلام اجر باسي دوی به د غلي راباسي خپلې وسلې به راوالي دشمن ته مقابلې ته ودرېږي هغه ړومبۍ ډلې خو سره یو رکعت کړی دی که نه نو دا ړومبۍ ډله به راشي خپل رکعت په دقه ځای باندې ځان له پوره کړي خو دوی چې کوم دویم رکعت پوره کوي نو دوی داسې دي لکه دوی چې د امام سره شریک نو دوی به په خپل مونځ کې قرت نه کړي سوره فاتحه او سورت به پکې نه وي غلې به ولاړي بیا به خپله څنګه سړی د امام سره کته شي رکوع کې چې کوم سبق دي دغه ووایي سمع ربنا لک الحمد ووایي نو دغه به وایي خو قرت به نه کړي سورت به نه وي سوره فاتحه به نه وي یو رکعت به دقه شانتې پوره کړي او سلام به اجر باسي نو دوی به ځکه قرت نه وي چې حدیث مبارک کې راځي چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءته د چا دپاره چې امام وي نو د امام قرت ته د مقتدیانو دپاره قرت د دې وجې نه مونږ چې امام پسې ولاړ یو نو مونږ غلې ولاړ یو امام قرت کوي نو د امام دا قرت ته مقتدیانو دپاره قرت دی نو دا ړومبۍ ډله چې کوم ړومبي یو رکعت کړی دی نو دا چې دویم رکعت راشي او دا دویمه ډله خو سره هم یو رکعت وکړو دوی به لاړ شي دشمن ته مقابلې ته ودرېږي دوی به راشي خپل یو رکعت په دې طریقه سره پوره کړي چې قرت په پکې نه کړي غلې به ولاړ وي چې څومره ټایم کې قرت کېږي دومره ټایم به ودرېږي بیا به خپله رکوع خپله سجده سلام به اجر باسي دوی به د دې مونځ پوره شو دوی به ټوپکې واخلي بیا به چې کوم دی دشمن ته مقابلې ته ودرېږي هغه دویمه ډله به راشي په هغه ځای به ودرېږي خپل دویم رکعت به پوره کړي خو دا دویمه ډله به پکې بیا قرت کوي ځکه د دې مثال د مسبوق دی لکه د چا نه چې څنګه رکعتونه شوي نو دوی خپل رکعتونه بیا ډک کړي قرت پکې کړي دقه شان به دا دویمه ډله کړي د ړومبۍ به نه کوي قرت به پکې نه کوي دا دویمه ډله به قرت وکړي نو خپل لمونځ به پوره کړي دا د صلات سفر شو اوس کو دوی په مقام باندې نو بیا به دوه رکعاته ړومبۍ ډله وکړي امام به ړومبۍ ډلې ته چې کوم دی دوه رکعاته وکړي او بیا هغه چې دوه رکعاته پوره شي نو هغوی به لړ شي نور دوه به راشي نو هغوی به بیا د امام سره دوه رکعاته پوره بیا دوه رکعاتې او که د ماښام لمونځ وي نو ړومبۍ ډلې ته به امام دوه رکعاته وکړي نو هغوی چې لړ شي مقابلې ته ودرېږي نو هغه دویمه ډله چې راشي هغوی به بیا یو رکعت وکړي نوره طریقه هم دقه دا کومه چې ما ذکر کړله نو دې طریقې سره به دوی لمونځ کوي د امام سره خو دا په هغه صورت کې چې په کوم صورت کې کوم خلک وایي چې ټول خلک غواړي چې موږ یو امام پسې لمونځ نو صحابه خو ټولو غوښته چې موږ نبي علیه السلام پسې لمونځ او که نه جدا جدا ډلې جوړېږي یوه ډله ودرېږي ځان له لمونځ وکړي هغې حفاظت کوي یو امام پسې بیا هغې لړ شي حفاظت ته ودرېږي دویمه ډله راشي هغې خپل امام مخکې کړي نو بیا هم ټیک ته خو بیا ورته صلات الخوف نشي ویلی نو دا په هغه صورت کې دي چې په کوم صورت کې ټول خلک وایي چې موږ په یو امام پسې لمونځ کوو ځکه چې امام څومره نیک وي دومره د لمونځ ثواب زیات وي څومره چې ګڼه زیاته وي دومره چې کوم دی د لمونځ ثواب زیات وي د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې فرمایي چې اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر تاسو د سحر د لمونځ رڼا کوئ مطلب لیټ یې کوئ ځکه چې دې کې اجر ډېر زیات دی د سحر لمونځ چې څومره لیټ وکړل شي دې کې دومره اجر دی خو دومره لیټ نه چې دوار پرې راوخیږي نو چې څومره لیټ شي نو په دې کې اجر زیات دی اجر پکې ځکه زیات دی چې دې کې به خلک ډېر شي چې څومره ګڼه زیات دی دومره پکې چې کوم دی اجر ثواب دی نو دې کې د صلات الخوف ذکر دی الله فرمایي د دې حکم اوس هم باقي دی اوس هم څوک دا لمونځ کوي په میدان جنګ کې او د سره ویره وي نو د یېرې په حالت کې دی په یو امام پسې لمونځ کوي نو دقه شان لمونځ به کوي او که نه جدا جدا څوک کوي نو جدا جدا هم ټیک دی خو بیا د صلات الخوف نشي ویلی نو فرمایي واذا كنت او هر کله چې ته موجود یې ای پاک حبیبه فیهم په دوی کې په دې صحابهو کې فاقمت بیا ته قایم کړي مونځ بیا ته قایم کې
لهم دیتا الصلاة منس بیا ته قائم کی دوی ته منس ته منس قائمه نو فلتقم نو پکار د چې ادریږي طائفه یوړل منهم د دوی نه یوړل ادریږي معک تاسره منس کی ادریږي وليأخذوا او واخلی دوی واخلی اسلحتهم خپل وسلې د ځان سره تاسره منس کی ادریږي او خپل وسلې د ځان سره اغستی وي ځان پوری غشي لیندو ډال دغه وخت د دې وخت چې کوم دی ټوپک وغیرہ د ځان سره اچولی وي د دې سره مسکی تاسو د اغستی وي وليأخذوا او دوی اغستی وي وليأخذوا دوی واخلی اسلحتهم خپل وسلې د ځان سره فاذا سجدوا هر کله چې دوی سجده وکي دی سجده وکي سجدې نه مراد دواړه سجدي دي ها یو رکعت پوره کی فليكونوا نشدوي من ورائكم استاسو شاته شي ولتأتي او راشي طائفة دلا أخرى دويمة ولتأتي او راشي طائفة دلی دوی أخرى دويمة دوی ولتأتي او راشي طائفة أخرى دويمة دلا لم يصلوا چې هغوی لامونځ نه دی کړی چې هغوی لامونځ نه دی کړی هغه ډله راشي فليصلوا هغوی مونځ وکړي معک تا سره هغوی تا سره مونځ وکړي د کومو چې مونځ نه دی کړی نو دا رومبه ډله فليكونوا نشدوي من ورائكم استاسو شاته لړ شي ولتأتي طائفة أخرى او راشي دویمه ډله لم يصلوا چې هغوی مونځ نه دی کړی فليصلوا هغوی مونځ وکړي معک تا سره هغوی یو رکعت یا دوه رکعته دا مونځ تا سره وکړي وليأخذوا او دوی واخلی حذرهم خپل د حفاظت سامان واسلحتهم او خپل اسلحه حذر یا د دینه بیداری مراد ده چې دی هر ټیم بیدار وي او یا د حفاظت سامان د زغره وغیره د ځان سره واخلي په حالت د منس کې زغره اچولي وي چې د دې حفاظت کیږي په دغه سره غش وغیره په نه لګي یا ډال وغیره چې کوم د طریق اچولو طریقې نو دا د ځان سره واچي واسلحتهم او خپل وسلم د ځان سره واچي ود الذين واذا زکا چې ود الذين غواړي کسان کفرو چې کافران دي لو تغفلون چې تاسو غافل شئ دا خبره غواړي ود الذين غواړي کسان کفرو چې دا کافران دي لو تغفلون چې تاسو غافل شئ عن اسلحتكم د خپل اسلحونه تاسو د خپل اسلحونه غافل شئ کور کوم طریقه دا چې وسړي خپل وسله دا په خپل کنټرول کې ساتي د څه نه د جدي بار ودود تماچا ټوپک چې کوم سر د پاسه چوي دا په داسې حالت کې سادي د کور آداب وندي چې تخپل وسله په خپل کنټرول کې ساتي کوم چې د وسلې ضرورت راشي نو جستاو د بیا لاس راسي د څه باندې د دې لاس ټوپک تماچا دا غ تخکارا چوي نو اسلحتکم لو تغفلون جتاسو غافل شي عن اسلحتكم د خپل اسلحونه وامتعتكم او د خپل د بچو د سامان تاسو غافل شي دا کافران دا د دیو جن الله فرمای چې تاسو د خپل وسلحه او د خپل حفاظت سامان ځان سره والي ځکه چې دا کافران غوړي دا خبره چې تاسو د خپل وسلونه او د خپل حفاظت سامان نه غافل شي نو سجل بوشي فيميلون نو بیا دوی حمله کوي علیکم پتاسو باندې میلتن واحدتن حمله په یو ځای باندې په یو ځای در باندې حمله کوي تاسو خو د خپل اسلحونه غافل تاسو اسلحو ته لاس رسی تاسو ګټو شهیدان کړي دا کافران دا خبره غواړي فیمیلون نو حمله بیا حمله کوي دوی علیکم پتاسو باندې میلتن واحدتن په یو ځای باندې میلتن حمله کول واحدتن په یو ځای باندې ولا جناح او گناه نشته د علیکم پتاسو باندې ان کانا کچریوی بکم تاسو ته اذن س تکلیف من مطورن د باران د وجنا او کنتم یا ی تاسو مرض و بیماران کچری باران وي د باران د وجنا تاسو خپل اسلحه د ځان سره نشي اغستلی یا تاسو بیماران یې زخم در باندې لګیدلی غشي لینده دا په وجود په حالت تموس کې نشي اچولی نو څه چلو کوي ان تدعو د تاسو کې د اسلحتکم خپل وسلې کې د خو بیا ورسره الله فرمایي چې وخذو حذرکم تاسو د خپل حفاظت سامان بیا ځان سره والي مطلب دا دی چې تاسو د وسلې په ځمکه باندې کې د خو ځان سره نږدې کې د جنگ حالت جوړ شي چې تاسو ډایرک خپل وسله راله دشمن مقابله کوي کو د باران د وجنه یا د بیماری د وجنه ته وسله په حالت تموس کې نشي اچولی نو خیر دی نو تفسیر لیکلی دی
رشد القرآن هغه وی چې د مرض په حالت کې په حالت د عذر کې تا ته د وصلې اجازه درکړې چې وصله نشي اچولې کو مثال په تور ته د وصله د غاړې ته وانه چې کېدې نو اجازه دې درکړې دي نو بغیر د عذر نه وصله اچول په حالت د جنگ دا بیا واجب دي بغیر د عذر نه په حالت د جنگ وصله اچول دا بیا واجب دي مطلب دا چې ضروری دي چې خپل وصله خپل ځان ته واچي چې ته تیارې په دغه جنگ ان کان کوچریوی بكم تاسو ته اذن س تکلیف من مطورن د باران د وجنه او کنتم یا تاسو مرض وا بیماران زخم وغیرہ در باندې لګیدلی وي نو زغره وغیرہ دا شان غشي لیندو او تور وغیرہ د ځان ته نشي اچولي زخم خوږيږي دا تاسو ته عذر دی ان تضعوا د تاسو کې د اسلحتکم خپل وسلې بیا د اجازه ته خیر د خپل وسلې پس مګه باندې کېده خو خذو او واخله حذرکم خپل د حفاظت سامان او خپل بیداری خپل د حفاظت سامان یا بیداری دواړه معنی ته مراد کېدلی شي نو دا د ځان سره بیا واخله مطلب دا دی چې دا وسلې ځان ته نږدې کېده چې ګوري تاسو بیدار یې دا دشمن په تاسو باندې حمله کوي نو فورا تاسو وسلې راخله او د دشمن مقابله کوي ان الله بشک الله تعالی اعد تیار کړی دی للکافرین د کافرانو لپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکی عذاب دنیا کې خدا عذاب د تاسو د وجه نه بقتلیږي او آخرت کې هم الله پاک د سینې پریدي رسوا کوونکی عذاب وته الله پاک جل جلاله تیار کړی و اذا كنت هر کله چې موجودی فیهم بدوی کې فاقمت بیات قائم کړي لهم دوی ته الصلاه مز فلتقم پکار د چې ادریږي طائفه یوړل منهم د دوینا معک تاسرا پمونس کې ولياخذوا او دوی واخلی اسلحتهم یا دوی انسی اسلحتهم مخبل اسلحه د ځان سره فاذا سجدوا بس هر کله چې دوی سجده وکي فليكونوا نشد بي من ورائكم ستاسو نورستو دی ادریږي د حفاظت لپاره ولتأتي اورادشي طائفه اخرى دوی مړه لم يصلوا شيغوي لامون نه دی کړي بل يصلوا نو دوی دی مزوږي معک تاسرا ولياخذوا او دوی دی واخلي حذرهم د خپل حفاظت سامان یا خپل بیداری واسلحتهم او خپل اسلحه ود الذين زګج غواړي ها کسان کفرو چې کافران دي لو تغفلون تاسو غافل شئ عن اسلحتكم د خپل اسلحونا وامتعتكم او د خپل د حفاظت سامان فيميلون ندوي حمله کوي علیکم پتاسو باندې میلة واحده فیوزه باندې حمله ولا جناح او اس گناہ نشتا علیکم پتاسو باندې ان کانا کچریوی بكم تاسو ته اذن س تکلیف من مطورن د باران د وجنا او کنتم یا تاسو مرض و بیماران نو ان تضعوا نو بدی حالات کې ان تضعوا دا تاسو کې د اسلحتکم خپل وسلې په دې حال کې کېدل نو ګناه در باندې نشته دي وخذوا او تاسو انسی یا تاسو واخلی حذرکم خپل د حفاظت سامان ان الله بشک الله تعالی اعد تیار کړی دی للکافرین د کافرانو د بارا عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکی واذا كنت هر کله چې فیهم بدوی کې فاقمت بیا ته قائم کړي لهم دوی دا صلات مز فلتقم نو بکار د چې ادریږي طائفه یوړل منهم د دوینا معک تاثر د مز د بارا ولياخذوا او بکار د چې دوی واخلي اسلحتهم خپل اسلحه د ځان سره فاذا سجدوا بیا هر کله چې دوی سجده وکي یعنی یو رکعت وکي فليكونوا نشد من ورائکم استاسو ورستو ولتأتي او بکار د چراشی طائفه اخرى دوی مړه لم يصلوا شغوی لمون نه دکړي فليصلوا نو هغوی دی مزو کی معک تاثر ولياخذوا او دوی دی هم واخلی حذرهم خپل د حفاظت سامان واسلحتهم او خپل اسلحه ود الذين زګج غواړي کسان کفرو چې کافران دي لو تغفلون جتاسو غافل شي عن اسلحتكم دخپل اسلحونا وامتعتكم او دخپل د حفاظت ساماننا فيميلون ندوي حمله کوي عليكم پتاسو باندې ميلة واحده حمله کول په یو ځای باندې ولا جناح او اس ګنا نشته عليكم پتاسو باندې ان کانا کوچریوی بكم تاسو ته
اذن ست تکلیف نعمت ورند باران د وجنا او کنتم مرضوا یا تاسو بیماران ان تدعوا د تاسو کېږ د اسلحتکم مخبل اسلحه پس مګه باندې وخذو او واخلی حذرکم خپل د حفاظت سامان د ځان سره ان الله بشک الله تعالی اعد للکافرین تیار کړی دي د کافرانو د پاره عذاب مهینا عذاب سپکونګي عذاب رسوا کوونګي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.